سلامونه ملګرو، زه خو دا حیران یم چې کله د پاکستان بالنګ نو پیچ کنډیشن داسې وي چې بیټینګ دپاره جوړ وي، او چې کله د پاکستان بیټینګ شي نو بیا هغه پیچ اپوزیټ شي، پیچ بیا د بالنګ دپاره جوړ شي چې بیا ته د پاکستان بیټسمنان رک نشي والی. پاکستان د خیره د چیمپئن ټرافئ ڑومبنی میچ بایلو په 60 رنزونو باندې شکست خوړو، رن ریټ هم ډیر زیات پریوتو. خو زه دې ځکه د دومره سټاف لکه پی سی بی د دومره سټاف سره لپاره ساتلی دی، لکه کوچز یادومه، بیا کپتان یادومه چې ته د پیچ کنډیشن نشي ریډ کولی، ته د خپل هوم کنډیشن فایده نشي اوچتولی، ته په خپل هوم کنډیشن باندې د خپل د کنډیشن په وجه میچ بایلی، نو بیا دومره رستا د ایکسپیرینس یا دومره رستا د کوچز یا دومره غټ سټاف ساتلو ضرورت څه دی؟ لکه چې ته د خپل هوم کنډیشن فایده نشي اوچتولی، په خپل هوم کنډیشن باندې ته د کنډیشن په وجه وان خوري. لکه پاکستان میچ د څه د لاسه بایلو چې غلطه فیصله وکړه، ټاسې وګټلو او ړومبنی بالنګ یې ویشتو. که چېرې پاکستان ړومبنی بیټینګ کړی وی نو بیا نیوزیلینډ هم سکور نشو چیز کولی. په سیکنډ اننګز کې به را پیچ د بالرانو دپاره ښه جوړېدو، سپیشلي د سپین بالرانو دپاره. نو بیا په ابرار احمد ډېر ښکلی بالنګ کړی وی. نو نه پوهېږو یار چې د پی سی بي د دومره غټ سټاف ساتلو څه ضرورت دی، یا کپتان زمونږ هم نه پوهېږي چې یار دا پیچ څه دپاره جوړ دی. په خپل هوم کنډیشن باندې تاسو د کنډیشن په وجه وله خورئ، نو افسوس په تاسو باندې. یار ړومبنی میچ پاکستان بایلو اگر مگر کیسه جوړه شوه، اوس په هماغه نورو ټیمانو له دعا کوو چې فلانې نه وګټي نو پاکستان له به چانس جوړ شي، او فلانې چې فلانې نه بایلي نو پاکستان ته به چانس جوړ